بسم الله الرحمن الرحیم. هغه خپله طرفه د خپلې د علاقې بلکې څومره هم زموږ پښتانه وروڼه دي، که هغه په هر ځای باندې دي، که هغه دلته دي، که هغه د بهر ملکونو کې دي، او بالخصوص د خپلې د کورمې د ټولې اهلي کورمې ځوانانو مشرانو علماو ډېره شکریه ادا کوو چې هغوی زموږ دغه جدوجهد کې موږ سره خپل یو آواز کړلو. باید چې موږ خپل خلک د په دې باندې هم پوهه ولري. زموږ دلته راتګ دا چې د یو د کور یا د یو د کلي یا د یو مسلک دپاره نه و، زموږ دلته راتګ دا زموږ د ټولې د کورمې او د کورمې د خلکو دپاره و. دا ټولو خلکو ته دې خبرې پاته هم شته او ټول خلک په دې خبرې ګواه هم دي، که عوام دی که سرکار دی په دې خبرې باندې دوی پوه دي. ځکه دلته اوس په 21 ارب د موجودات کوم اعلان یاد دی 21 ارب 21 ارب کوم کار روان دی، روان کال کې به دا 21 ارب مطلب 21 کروڑ کار بنشي. او که په علاقې کې 21 کروڑ ټیکې خلکو ته ورکړلی شي، نو 21 کروڑ ټیکې مو ته 21 لاک نظر ته نه رسي. دا ټول غټه وجه دا دی چې دلته په کورمې کې یو مات یا قبض شوی دی، هغه د ډپارټمنټ په صورت کې هم کېدلی شي، هغه عوامي نمایندګان څه وتلی شي د هغو په صورت کې هم کېدلی شي، او دلته څه کوم ټیکېداران دي د هغو په صورت کې هم کېدلی شي. مو حکومت ته دا چې دلته د کلونو راس نه کوم بیلو په سطح باندې خلکو ته ټیکې میلاویږي، د بیلو ګټه عوام ته نشي تللی، د بیلو ګټه یو ډپارټمنټ ته شي، یو ټیکادار ته شي. مو لکه حکومت ته دا یو خپل خلکو ته چې کومه هم ټیکه په کمیشن باندې ورکړلی شي، د کمیشن ټیکې نه خلکو ته ګټه رسي نه عوام ته ګټه شي، د دې ګټه سره چند خلکو ته شي. مو دا یې چې کومې ټیکې کې هم کرپشن کېږي، د هغه ګټه نه عوام ته تللی شي نه عوام سړي ته شي، چند کسانو ته به تللی شي. خو دا چند کسان ټولو خلکو ته معلوم دي. دلته هر کولې ترقیاته کارونه کېږي، ترقیاته کارونه په ټیکټ کېږي، که سړکو نه ونیسه، د ایریګیشن نه ونیسه، د CNW نه ونیسه، د هیلث نه ونیسه، د صحت نه ونیسه، یعنې چې څومره هم دلته ترقیاته کارونه دي، که هغه پبلک هیلث کې چې څومره کوي پروفیشن پرې د هغه شي یو رنګ ډول وي. په میاشته شپږ میاشتې بعد هغه شاید خلکو دپاره اسانۍ پیدا کړي، خلکو ته سهولت ورکړي، هغه خلکو ته د زحماتو جوړونې واجه جوړه شي. نو مو انشاءالله د خپل لارې مو ټولو کورمې ولیکئ، د هر سړي په دروازه ټکوو، بالخصوص څومره تعلیم یافته دي او موږ چې ځان ته یې باشعوره یو، باید چې په دې شي باندې مو راپوه شو. که چېرې مو علاقې کې ترقیاته کارونه کېږي او هغه په وجود مو علاقه ترقي نه موندي، نه دې کې عوام نه دی حایل، دې کې بیا سرکار حایل. نو موږ ټولو ته انشاءالله یایو د دغه مافیا خلاف چې د کوم په سرکار کې روان دی، دغه مافیا خلاف چې کوم چې قانوني حق نه لري چې هغه په یوې ټیکې کې هغه 17% کمیشن وخوري، هغه یې دلته خلي ریګولري خلي. نو موږ دغه ټولو خلاف انشاءالله د کورمې ټول ځوانان، که هغه د سنټرل دي، که هغه د اپر دي، که هغه د لوور دي، چې د کومې علاقې دی، دا به انشاءالله یو منظم تنظیم به جوړو، په دې باندې یو منظم یو آواز جوړو، یو با آوازه، یو طاقتور آواز، یو توانا آواز به جوړو. و انشاءالله د روان د دغه کول چې څومره ټیکې شوي دي، موږ به حکومت نه ډیمانډ کوو چې د دې څومره هم اسټیمیټ دی هغه مو وښیو، و ټیکادار ته په کوم هغه کې میلاو شوی د بجټ کې هغه مو ته وښیو. امید دی چې دا ټولو بیا هغه به ایمو عوام ته ایمو خلکو ته واضح شي. د بارې کورمې نه راغلي د ابرار بای غو حمید غو او ایمو چې څومره هم وروڼه دي چې ایمو وورو ټول دا چې ایمو چې د مو په باره کې ایمو ملګرو په باره کې شو هم آواز اوچت کړی دی، سیکرټري صاحب دی، نو ایمو نور څومره ځوانان دي چې سوشل میډیا په ترو باندې دغو ټولو شکریه ادا کوو. غم خوشحالي د ټولو کورمېوالو هېواد دی، باید چې کورمېوال د دغه لپاره ویښ شي او بیدار هم شي. ډېره مننه.